بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د جمعې مازدیګری دی او منګوره بایپاس غاړه ده. چونکې تاسو ته معلومه وي چې منګوره بایپاس باندې د جمعې پر ورځ ډېر زیات رش وي. مختلف خلک راځي دلته د سیند د یخو اوبو نه او د خاص کر د قدرتي نظارو نه لطف اندوز کېږي او د هغې سره سره دلته منګوره بایپاس ته یو دا اعزاز هم حاصل دی چې دلته ون ویلینګ کېږي. د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د ون ویلینګ په حواسه څه پیغام ورکوي او خاص کر د سوات د سیند غاړه چې ده د دې په حواسه څه پیغام ورکوي. تاسو هم دا پروګرام وګورئ. جی بالکل ګران کتونکو، دا تاسو کتلی شئ د سیند غاړه ده، ملګري ناست دي د یخو اوبو نه خوندونه واخلي او چونکې دلته د ګټو د نظارو نه خوندونه اخلي. دا مخکې چونکې ډېر زیات ښکلا به یې پیش کوله، خو اوس چونکې هغه ښکلا نه ښکاري، خو بیا هم که تاسو وګورئ نو هغه منظر چې کوم دی هغه خړ خړ دی. نو پکار ده چې په دې باندې هم کار وشي. دلته حکومت له پکار دي چې دلته مختلف سپاټس جوړ کړي، سیاحان راځي دلته خوندونه اخلي د سیند نه. خیر دی جی، شکر دی. کوم دی؟ منګورې یم. منګورې دلته څه کوئ؟ دې واړه مې راوستي سیند غاړې ته. د جمعې مازدیګری دی. جمعې مازدیګری دی. ښه نو دلته د قدرتي نظارو نه لطف اندوز کېږي که نه څه وجه چې دلته راغلئ؟ ښکلی ځای دی سیند، خو اوبه پکې نن سبا کمې دي. ښه جي، صحیح. یو خواته بایپاس دی، چونکې تاسو وینئ دلته اکثر په جمعې په ورځ دغه نوجوانان راوځي ون ویلینګ کوي. نو والدین ته څه پیغام ورکوئ؟ زه خو یم چې والدین له پکار چې موټرسایکل ورله سره اخلي نو خپل بچو له چې اخلي نو دې چل لپاره نه یې پکار که استفاد مړ پروت به کړ کېږي نه نو هغه خلک روغ وده خورد. صاحب څه کوئ؟ اسی بار دروتی را وړم راشي دي نو. ها جمعې مازدیګری دی. او جاو نن چټي وځي. څه کار کوئ؟ ترکانې ما. ها ترکانې. نو ولې راووتې؟ بل ځای نه و؟ ول نشته خو داسې سیند غاړه ده، خلک راوتي خوند کوي. او یا کار په حواله سره به څه پیغام ورکوي نور خلکو ته؟ نورو خلکو ته به دا پیغام ورکوو چې بس موږ ووتو، خپلې هواګانې دي، خپل یخځای دی، سیند غاړه ده، خلک راوتي دي. منګلو کې د کوم ځای راغلی او ولې دلته ناست یې؟ څه وجه چې دلته راغلی جي؟ السلام علیکم. زه خو د دې منګور یم او دلته هسې نن واک له راوتو لږ چکر لا چې هسې دا ځای لږ انجوای کړو. صحیح. جی د جمعې مازدیګری دی. د جمعې مازدیګری دی او ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی. صحیح. زموږ چې راشه دا دوه فرینډ سره دي. ښه جي، ښه. زموږ پرنسپل صاحب دی، دا زموږ فیشریز کې واچر دی. موږ چکر له راوتو موږ چې چکر ولګوو. صحیح. انجوایمنټ ښه ده ریفریشمنټ لپاره؟ ډېر زیات، لکه کم از کم سړی شپږ ورځې ورکینګ ډے او یو ورځ پکې داسې راشي نو سړی لږ انجوای کړي، لږ فرش شي د خپل مرګونو سره یوازې راوتل پکار کې بچو سره؟ یاره زما په خیال ملګري ښه دي، دلته خو بچي راوستل لږ زیاتی دی نو چارچاپېره ګورو دا خو داسې عجیب و غریب خلک راغلي دلته. صحیح ډېره مننه. مهرباني جي، تھینک یو. هر حال د مور پلار له هم پکار ده چې یاره خپل بچو لږ کنټرول وکړي. صحیح. او خاص کر داسې بچي چې هغه یاره ډېر ینګ ایج کې دي، هغوی له دا موټرسایکل وغیره دا نه ورکوي. زیات نه زیات داسې ماشومان له پکار دي چې FFSC کېږي یا د هغې نه لږ انورډ نو هغوی دا ده چې لږ میچیورټي پکې لږ راغلي نو هغه بیا دا کارونه نه کوي. او دا نور ماشومان چې دي نو دا خو ترلینګ دپاره کوي که نه، خو ځان نه پوهېږي او نه خوږېدو ماني او نه په نقصان یې، نه د بل په نقصان یې، نه په خپل یې، ځکه چې عقل یې دومره کار نه کوي. نو دې کې مور پلار دی چې ډېر ګرم دي چې هغوی له پکار ده داسې نه کوي. اسې سیل راوتو چې ټایم پاس کړو. ټایم پاس کوي جي؟ صرف ټایم پاس کوو. ښه جي، ښه. نو څه پیغام ورکوئ د چکر په حواله سره؟ پیغام ورکوو چې موسم ښه دی چې راشي خلک ښه جي. او څوک راځي دې وخت کې به څوک راشي او دې مهنګۍ کې به څوک راشي. پټرول پیسې نشته نو را به شي څوک. اچھا تاسو څه غواړئ؟ موږ بس ووایو چې خو حالات داسې دي چې منګوره کې کروړې منګوره کې پاتې کېږو او زه دغه یو ځای بل ځای کېږو بایپاس پکې مازدیګر کې جمعې پر چکر لګوم. نو منګوره ده ځای دی، کاروباري ځای دی. ما په ملګرو مې دوا سلام ووایه چې باندې هغه مني. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر د سیند غاړه ده، جمعې مازدیګری دی او د خزان موسم تېر شو، نو څه خوندونه دي ځینې تاسو واخیستل؟ نو دې ځای ډېر لوی خوندونه دي، خو د دې حالاتو په تقاضا کې ماته خوندونه مړاوي شوي دي اوس نو. ځکه چې مهنګایي ده، هر سړی د مهنګایي د لاس نه تنګ دی. صحیح. کاروبارونه د خلکو ټپ ناست دي او ته په خپل هر څه نه خبر یې، په دې کې د بیاناتو اړو ضرورت نه پاتې کېږي. مخکې به په دې ځای ډېره لوی رش و، په دې هوټلو په دې سیند په غاړه باندې که د دې ځای لوکل خلک به وو که د بار خلک به وو، هغو به ډېر په مینه باندې دلته کې راتلل. اوس حالات بل شانتې دي نو د هغې د وجې نه د خلکو هغه استطاعت له ورځ تر ورځه ښکته کېږي خو پورته کېږي نه. السلام علیکم. او ستاسو ډېر شکریه ده کوم
نو زه دا کوم چې کله هم دې سیند ته راشو نو ډېر خوندونه تیارو ډېرې مزې تیارو دا ډېر د مزو ځای دی مونږ بهر مېلمنو ته مو دلته کې راشئ د دې ځینې خوندونه والئ خو چونکې کله هم دې ځای ته راشو موږ سیل ته راشو سپاټل ته راوځو نو دا ځای چې دا ډېر خراب شوی دی دا منډې لپاره فوټپات ته خلکو دغه لپاره جوړ کړی دی خو څلور پنځه کال شو په دې باندې کار ونه شو موږ حکومت ته دا اپیل کوو دې ځای ایم این اے ایم پي ته هم دغه کوو چې دا د زر ته زر جوړ شي چې کوم مېلمانه راځي زموږ خلک راځي نږدې خلک راځي د دې ځای نه خوندونه والي जी बिल्कुल ګرانو کتونکو د موټر سایکل سره ماشومان په سایکلو باندې هم مختلف کرتب کوي او هغه د غټې حادثې سبب جوړېدای شي